په بونیر ضلع کې د روانې ګرانۍ خلاف د امبېلې بازار یونین د سوري لاندې احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرینو مین بونیر مردان هایوې د هر قسم ټریفیک د پاره بلاک کړه او ناربازي وکړه. مظاهرینو ته د خطاب په وخت ناظم وی سی امبېله امتیاز علم، چیرمن بازار یونین عبدالغفور، د جماعت اسلامي مندن امیر بشیر احمد او صدر جے آئی یوت پی کے 25 فتح البشیر وی چې په ملک او صوبه کې د حکمرانانو د ناقصه پالیسو د وجې د عام ولس ژوندون ګران شوی او عام ولس په 2 وخته روټۍ پسې درپدې کېدی. هغوی ووی چې د اوړو د تروړې قیمت د 3000 نه سیوا شوی او د غریب مزدور کار دیاړي 600 روپۍ ده. هغوی ووی چې غریب ولس سرکاري اوړه هم په 1400 روپۍ نشي اغستې او د خلکو د مهنګۍ د لاسه بد حال دی. مقررینو زیاته کړه چې عام ولس ته د خوراک خاک هر سیز هم ګران شوی او ورسره په دوايانو کې هم دومره اضافه شوی چې خلک خپل بیماران هسپتال ته نشي بوتلی. هغوی زیاته کړه چې صوبایي او مرکزی حکومتونه د روانې ګرانۍ ذمہوار دي ځکه چې هغوی په خپل کورسو بچ کولو کې مصروف دي او د عام ولس سره څه فکر نشته. د احتجاج وروسته میډیا سره د خبرو په وخت د جماعت اسلامي پی کې 25 امیدوار راج ولی خان ووی چې د احتجاجونو د لړۍ به هم دغه سي روانه وي ځکه چې د غریب ولس سره بل لار نشته. هغوی ووی چې نن زموږ ملګرو د خلکو د تکلیف د وجې خپل احتجاج ختم کړو او په 11 تاریخ به موږ د منګای خلاف په سواړی بازار کې احتجاج کوو. هغوی ووی چې د مرکزی او صوبایي حکومتونو سره ضلعي حکومت او ضلعي انتظامیه هم د منګای ذمہوار ده ځکه چې څوک تپوس والا نشته. خلک خپل کوردی غرسي خصوصا د موجوده حکومت ناکامي ده چې نن غریب خلک په دې باندې مجبور دي. دا ډېر د شرم خبره ده چې دا عوام دا غریب خلک چې سهار شي د چوکونو ته راوځي، د بازارونو ته راوځي، د ټرکونو پسې منډه وهي، د پرمټ اوړو پسې بېعزته کېږي. دا عزتداره خلک، دا د علاقې خلک په دې ظلم په دې بربریت خلاف نه راوتي. تاسو سره مونږ د ویلیج کونسل امبېلې ټول نمایندګان د دې علاقې سیاسي خلک په دې ټول موږ په دې کې شریک یو. موږ د دې خبرې پر زور مذمت کوو. موږ د ضلع نه د ډسټرکټ فوډ کنټرولر ته دا خبره کوو چې دا غریب عوام دی چونکې د دې کوټه سیوا کړی شي. دا اوړه ډېر کم دي او په کم مقدار باندې راځي. نن چونکې اوړه نه راغلي په موږ انتظامیې سره خبره شوې ده سلک ساعت بعد به انشاءالله اوړه راځي. موږ ایس ایچ او سره امبېلې چوکۍ سره دا خبره شوې ده چې پر امن طریقې سره موږ به دا اوړه تقسیموو. تاسو دا درخواست کوو چې موږ خپل احتجاج ریکارډ کړی انشاءالله العزیز. دا احتجاج به موږ نور هم وسیع کوو. خو نن موږ تاسو ته دا درخواست کوو، اپیل کوو چې په دې ګاډو کې مریضان دي او خلکو ته تکلیف دی. دا هم چونکې زموږ عوام دی موږ خپل احتجاج ریکارډ کوو او بیا هم دا خبره کوو چې انشاءالله العزیز موږ به د خلکو سره په دې چوکونو کې به ولاړ یو. د دې مهنګۍ خلاف به انشاءالله موږ روډونو ته وځو انشاءالله. صحیح ده. ټولو نه مخکې د دې بازار د یونین انتهایی مشکور یو چې هغوی د دې کم غم راغستی دی. تاسو سره په روډونو کې ولاړ دي. انشاءالله زه هغوی ته حوصله ورکوم. موږ به د دې سره شانه به شانه ولاړ یو چې تر څو پورې دوی د دې درې د ختمېدو اعلان نه دی کړی. انشاءالله که شپه وي هم به ورسره موږ یو. ما سر دوایي اغوستې وه، هغه ما په 5 تاریخ باندې په 208 روپۍ باندې ځان له ګولۍ اغوستې وې. زه د زړه مریض یم. نن سهار مې هغه په 295 روپۍ واغسته. دغه شانتې تاسو وړو ته وګوره، دغه شانتې تاسو غوړو ته وګوره. د یو مزدور چې 1500 روپۍ ورځ ده، د خدای دپاره سوچ وکئ، فکر وکئ په 1500 روپۍ باندې هغه څه چل وکړي. خپل ماشوم له پیزار واخلي، خپلې ښځې له لوپټه واخلي او که نه دا د خېټې دا تنور مړ کړي. زمونږ دا درخواست دی، زمونږ دا اپیل دی که مرکزي حکومت دی که صوبایي حکومت دی، دا د دې قوم سره ظلم دی. هغوی سره زمونږ هېڅ پروا نشته دی. څوک په زمان پارک کې ناست دي، څوک چې کوم دی په بل هاوس کې ناست دي، ځان له سودا بازاري کوي، ځان له حکومتونه جوړي. زما ستا د دې ظلم، زما ستا د بچي ورسره سپیکر نشته، زما ستا د بوډا پلار ورسره سپیکر نشته چې زه وله دوایي نشم اغوستی، زه وله ډوډۍ نشم خوړلی. ملګرو دا نن د چا خلاف نه یو. موږ د دې موجوده حکمرانانو که صوبایي دی که مرکزي دی
که ذلي حکومت دی د دې قوم ورسره فکر نشته دی زما د بچي ورسره فکر نشته دی زما د بوډا پلار ورسره فکر نشته دی دا ظالمان چې بیا په موږ باندې مسلط شوي دي اخر د دې قوم به څه کېږي او ستاسو نه تپوس کومه زه ستاسو نه تپوس کومه تاسو به کله راپاڅئ ها تاسو به کله راپاڅئ ستا بچي ستا بچی چې ستا په غېږ کې مړ شي ته به له هغې راپاڅې ستا بوډا چې ستا بوډا پلار چې ستا په غېږ کې سلګۍ وهي ته به له هغې راپاڅې دا ګوره دا یو خبره کومه دا د رب ذوالجلال حکم دی زه د هغه قوم حالات نه بدلوم تر څو پورې چې دی خپل حالات په خپله نه بدلي که چېرې تاسو په دې خوشحاله یئ تاسو په دې ظلم خوشحاله یئ زما په رب قسم ده که رب ستاسو حمایت وکړي رب به ستاسو حمایت الا کړي چې ته ظالم ووایې ته ظلم ووایې دا نن په موږ ظلم دی په تحصیل مندڼ کې زما په خیال باندې دا نن یو لومبی احتجاج دی دلته خو موږ احتجاجونه ډېر لیدلي دي څوک د امن دپاره احتجاج کوي څوک یې په پارلیمنټ کې کوي څوک یې په سواړی کې کوي څوک یې په پېښور کې کوي خو صرف دا نن چې کم خلک راوتي دي دا هغه دیاړمار خلک دي کم چې 1500 روپۍ دیاړي اخلي په هغې باندې هغه خپل بچي ته د وړو تروړه نشي وړلی نوړی ډوډۍ خپل بچي ته نشي ورکولی هغه سیاستدانان هغه غلا هغه مکار خلک هغه ټول یو دی مونږ تاسو یې دقسې پرې ایښي یو د الله په اسره باندې او دا کم کار چې تاسو کړی دی ټولو پښتنو ته زموږ دا اپیل دی چې راوځئ په کلو کې په چوکونو کې په بازارونو کې او دا هر څه بند کړئ دغه لیډران ګورې ستاسو تپوس نه کوي دا ټول یو دي د هغوی بچي په بهترین سکولونو کې سبق وایي د هغوی بچي بهترین خوراکونه کوي بهترین کپړې اغوندي نن ما ته د خوراک د لاسه زموږ بچي هلاک دي زما ټولو پښتنو ته دا درخواست دی چې ټول راوځئ هره ورځ راوځئ سبا بله ورځ بیا په سواړی کې د مهنګایۍ خلاف احتجاج دی ټول پښتانه دې ته په یکسویا سره راشئ چې تاسو غږ نه اوچتوئ تاسو د دې خلاف خبره نه کوئ ستاسو د تپوس هېڅوک نشته تاسو احتجاج په حواله خبرو که مذاکراتو د اختتام په حواله اختتام نه دی دا ابتدا ده خو اصل خبره دا ده چې موږ راورسېدو نو څلور روډونه بند وو چاپېر نه چې دی نه کوم روډونه هغه چې بند وو خلک په تکلیف کې خو بیا هم خلک دومره غوسه کوي چې خلکو سره د خپلې خېټې غم دی د هغه خېټې په وجه باندې نن چې دی نو خلک په لړزان دی او ایمرجنسي کې میدان ته راوتی دی دا د هغې زه واکدارانو ته هم خاص کر د ضلعي انتظامي ډي سي ته خبره کوم زه د صوبایي نماینده ته خبره کوم تحصیل نماینده ته خبره کوم زه د قومي نماینده ته خبره کوم چې دا خبره کمزوري مه ګڼئ نن د خلکو تاسو د خلکو مرو ته خېټو ته تاسو د خلکو چې دی نو بلکې د مرګ انتظام کړی دی د ګولۍ باندې ویشتل نه دي دا تاسو چې په کومه طریقه ویشته کوئ او ورځ تر ورځه ټکسونه زیاتېږي ورځ تر ورځه ګراني راځي 3600 باندې چې دی نو وړي دي او زه صوبایي حکومت ته شرم ورکوم چې صوبایي حکومت خو پنجاب کې هم دلته په 2000 چې نه زاورم تروړه دلته په 3600 ده د قومي حکومت چې کوم راغلی د مخکې چې دی نو دا یو بدنام ترین ټوله وه او اوس چې کومه بدنام ترین ټوله پی ټي آی چې د مخې نه لر شوه نو دا دواړو یو عدل بدل جوړ کړی دی او کله چې یو راځي نو د بل غا چې دی نو ګراني او د بل غا تکلیف د خلکو نه یېرې یو راغی هغه چې دی نو 80 نه یا تروړی چې دی نو د 600 نه چې ورسوله 1200 له 1400 ته 1400 والا چې ټارګېټ نیولې ځان ته چې 4000 نیولې 4000 والا به چې دا 12000 ته رسي نو لہذا په دې حواله باندې قوم دې ته تیار نه دی او د دې دلته ما په خیال باندې بیا په دې حلقه کې یا په دې علاقه کې ګرځېده به دې ته ګران شي پکار دی له دی له شرم پکار دی چې دا ایوانونه پرېږدي او که ایوانونه نه پرېږدي نو دا خلک به چې د مرای نه وي چې دې میدان کې به چې راخکي او دې ایوانونه به رابار کوي لہذا دې دپاره دا غوره خبره ده چې کم زیاتې او ظلم دی قوم سره وشو دا کافي دی قوم نور برداشت نشو کولی د برداشت نه بهر ده دا کومه مهنګایي ده کومه ګراني ده کم زیاتې ظلم دی نه چینی اغوستی شي نه غوړي اغوستی شي نه الوګان اغوستی شي نه دال اغوستی شي او اوړه خو د هر سړي ضرورت دی
څنګه چې خوراک ساک چې څیزونه چې نور ضرورت دی خو دا اوړه خو پکې یو اهم جز دی بغیر د دغې نه چې ژوندي کېده چې دی نو ګران دي دې مثال د ګولۍ ده دې مثال د ایټم بم دی نو لہذا د خلکو ته د اوړو نه ایټم بم جوړ کړی دی لہذا په دغه حواله باندې موږ چې دی پر زور دا د قوم خبره صرف دغه ته چې قوم راوته دا د ټولې علاقې د ټولې صوبې خبره ده دا صرف یو د امبیلي خبر نه او امبیله زما په خیال باندې چې موږ نن کم جذبات او کم دغه ولیدل او غصه او تاو زموږ دغه ولیدل لہذا دا د ودرېدو خبره نه نو په دې وجه چې حکومت وخت له پکار دی چې دغه عیاشۍ پرېږدي او دا ظلم پرېږدي او د قوم په رهنمایي کې سوچ وکړي او دا پرېږدي چې دغه غل دی او دغه غل دی غله ټول دي خو د قوم چې د پاره چې لږ سوچ پکار دی